وینو سور مرگ د شهادت قرآن مجید چې تاسو کلاو کوي کله الله وی الف لام را کتاب انزلناه الیک مبارک الله جل جلاله کتاب لفظ ورته فرمایي پدې کې موږ ته کومه مسأله ذهن تراچي زما مسائل باندې استدلال په نوې طرز او طریقه باندې په عام طریقه باندې استدلال نکوم که تاسو ذهن کې ما یو زګین کې خبره کوله د نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک دی یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا تاسو اسانی وکي سختی مکوي تاسو زیره ورکي خلق متنفر کوي مو خلق انتفار متنفرات کی ما چوي چې خلق ګډ وټ اخوا دی خوای کوي مای زمونږ شریعت اهم ارکان چې کلمه اسلام کې نمبر 1 د کلمه شهادت نه بعد منځ ده بل روزه ده بل زکات بل حج ده ما چې د دې سلور وانو په قران کې ذکر وکړو د منځ ذکر ما په قران او په سنت کې وکړو د زکات ذکر ما په قران او په سنت کې وکړو د حج ذکر ما په قران او سنت کې وکړو د روزي ذکر ما قرآن و سنت کی وکوت اللہ تلوسع آسانی کئی منز بارک کتاسو زمان شریعت مطالعہ کئی دا اسلام نبی علیہ السلام فرمائی اے امام سے کلچ تخلق تا منز کے تپدی منز کی خلق فتنہ کی ما چوا یعنی منز موگ دوا پدی کے با آغا خلق چی بیماران بی آغا خلق بی چی زعیب بی آغا خلق بی چی حاجت من بی مسافر با پتا پسی ولاړی هغه دور کې بچون کې زنانم مسجدونو تراتلی دی وجن د الله نبی صلی الله علیه وسلم با احتیاط دی وجنم کاو چې زنانو ته بچی په جړاش نو نبی علیہ السلام صحابه کرام ته فرمایل تاسو په منځ کې یسرو اسانی کوي تخفیف پکې کوي نرمي پکې کوي لنډواله پکې راولي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې اکثر منظر وګت کاو لیکن د رسول الله علیه السلام وګت منصبه خلکو ته وګت نخکار کېدو ننم چې کم خلک عربو تتلی هغه تر دې خبره اندازه ده چې کله په امام کعبه پسې سو کوئی ولاړی چې څومره قرات زیاتې دومره مزه انسان تور کوي لیکن کعبه امام لن منسکی وګت منز نه کوي یا د مدینه امام رسول الله علیه السلام سره بعضی خصوصیات خو صحابه کرام کې سوي تاسو چې د جمع موس کوي چې تاسو پسې بیمار ولاړ بوډا ولاړ حاجتمن ولاړ مسافر ولاړ دیو جن تاسو په موس کې تخفیف نرمي وکي تاسو په موس کې نرمي وکي اسانی پکې وکي د موس مبارک شریعت داوي کله چې منګه د زکات متعلق قرآن مجید احادیث کولاو اسانی دادا غریب پتا زکات نشتا مالدار توي تابان زکات شتا غریب ته اسانی وکا په زندګۍ کې زکات ورکات کلم چې دروجي ذکر کولاو کو قرآن وای من کان منکم مریضا او علی سفر کپتاسو کې سوق مریضی یا په سفر کې روزه دی ماته کې الله فرمای یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله پتاسو اسانی خوخی اراده د اسان نه ده الله اراده پتاسو د تنګي نه د سختي نه د حج مبارک چې من کولاو په مستی سره من الهدي تاسو ته اسانی ده اسانه ذکر رب کائنات د حج په بابت کې کړل په هر رکن کې الله ذکر کړل اسلام په ارکانو کې کم خاص ارکان چې پنځه دي هغه کې الله جل جلاله موږ ته اسانی راوستل کلمه طیبه ک تاسو وګورئ عزیزانو تاسو ذهن او سمجھ ته بدام مسئله راشي کلمه طیبه کې څنګه الله جل جلاله اسانی کړل الله فرمایي د الله نبی فرمایي منتا کله چې ستاسو په سر باندې دشمن دوره کې خودا چې کفر کلمه وایا د دې کلمې نه انکار وکړ دلتم شریعت اسانی کړل د کفر د کلمې ویلو اجازه په زبان باندې شته ها پس لکه نشله څومره اسانی اسلام کړل ماته یو کس وای ته متشدد کنا ته ډیره سختی کې
فرمایي منګه سختی کو کم ټیم چې د سختي او منګه خدا پاز ادا کو کنه ته زبان استعمال زب زبان استعمالوم کته لاس استعمال زب لاس استعمالوم کته لاس استعمال زب لاس استعمالوم زب ټوفه کرالم څنګه تی د بس بهرحال عزیزان ما الفاظ درې ذکر کړستاسو په وړاندې نمبر 1 کلام پاک د دین سم مراد نمبر 2 قرآن پاک د دین سم مراد نمبر 3 کتاب پاک د دین سم مراد دا درې الفاظ په معاشره کې موږ ذکر کوو اول د قرآن پاک الفاظ واوري قرآن ستوي الله جل جلاله چې کوم کتاب نازل کړل موږ هغه کتاب ته قرآن وایو امام علامه د نور الانوار علامه سے فرمائی والکتاب المنزل على الرسول المكتوب بالمصاحف المنقول عنه الينا نقلا متواترا بلا شبهه قرآن هغه کتاب چې نازل شوی د رب کائنات د طرف نه ده پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ده موږ تر نقل شوی ده په تواتر باندې موږ تر نقل شوی ده د دې کې شک او شبهه نشته د شک او د شبهه نه دا قرآن پاک دی او الله په دغه قرآن کې داوي چې فاتو بسوره من مثله تاسو شک کوي کې شک او شبهه ده تاسو نران شي تاسو د یو کتاب یو سورت قرآن کنه نه کافر دام نشي کول دې تاول قرآن پاک وي قرآن چې قرات داغي کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغي قرات کړل صحابه کرام ته خودل دی وجنه ورته قرآن پاک وي کلام پاک دی وجنه کلام په الله کړل الله جل جلاله کلام کړل دی وجنه کلام پاک نبی صحابه کرام ته بیان کړل دی وجنه قرآن پاک صحابه کرام لیکل دی وجنه کتاب پاک معلومه شوا قرآن با علتمنی کله چې کلام پاکم پمنی کله چې قرآن پاکم پمنی کله چې کتاب پاکم پمنی کله چې رب کائنات پمنی کله چې محمدی مصطفی پمنی کله چې صحابه کرام پمنی دغه طویل شي د قرآن عامل قرآن عمل کوونکې کته انکار کې صحابي نمنم تر قرآن نے انکار کې وجه دا کتاب چې رب ویل پس وجه ویل زمون علماء پیږي عربی کې بال پاس دي نمبر 1 توي هاذا بدی اشاره نږدې تکیږي نمبر 2 توي ذالکا بدی اشاره لری تکیږي والسوال پکار دے فذالک اشاره لری تدا الله فرمای ذالک الکتاب دا کتاب تاسو پلاسو کې چې کم کتاب دے اره دا قرآن خو نږدې دے الله فذالک الفاظ سره څنګه فرمای علن کې ذالک د لری د بار راضی سوالیه جمله پکار دا کار ته جواب ورکه الله په صحابي اعتماد کړل الله د مخ نویلو ذالک الکتاب کتاب چې په سوال لسم صدای کې کتاب پلاسو کې ده اره دا کتاب کم بچي ابو بکر لیکي دا کتاب کم بچي صحابه لیکي دیو جن الله په صحابي اعتماد کړل الله د صحابي بارکه د مخ کې لفظ فرمایل ذالک الکتاب رب اعتماد په صحابه باندې تم اعتماد په صحابه تم اعتماد په چاوکا په صحابه کرام باندې وکړه او د دې دوه الفاظ نه بل مسأله زين ترازی خلک اعتراض کې قرآن په الفاظ باندې اجر نه ملاوي الفاظ ستوي کم نقوش چې تاسو په خپل سترګو باندې نه دغه نقوش کله چې ولي کله شي لیکل ستوي کتابت رب فرمای بار کتاب انزلناه کتاب ورته رب بار ورته قرآن انزلنا کله قرآن الله فرمای کله کتاب الله فرمای دې دوه الفاظو کې زما استادان ته الله یو مسله راچي هغه مسله مسله دا قرآن دې ته نبی علیہ السلام په قرات کړل صحابه کرام په قرات کړل کتاب ستوي لیکل شوی دی کتاب معنی لیکل قرات معنی ویل دی رب ورته قرات ویل رب ورته کتاب ویل دی اره رب فرمای قرآن علمنی کله چې کتابت منی تب قرآن علمنی کله چې قرات قرات علمنی کله چې الفاظ علمنی خلق شتا یار جی د الفاظ اسم مطلب نشتا پدې اجر نشتا لازم شی عمل دے لازم شی معنی او مفهوم دے تا ته پته شتا
دا خلق د اسلام په جامه کې د قران دشمنان دي وجه دادا رب کتاب مانسدا کم الفاظ چې لیکل دي الفاظو کې شک نشتا اره رب شک پکې نشتا قران دا الفاظ کم چې مصطفی فرمایل دي کې شک نشتا رب د قران ذکر ام کوي رب د کتاب ذکر ام کوي اره انسان هغه دی مسلمان هغه دی د قران اشان هغه دی الفاظ امني کتاب امني الفاظ امني کتاب امني الفاظ کتاب ته ونه سمانه توایا دا حدیثونو په دې ډیر زیات دلایل لیکن د قران د الفاظونو بسکه د قران د الفاظونو څخه جواب ورکې مونږ چې بچي کله سکول تکینو مونږ پاغه باندې څه د کو پاول کی د پنځمه پوری هغه ته ایډبل اپل مان سیب وي منیتا د دې سمورات الکولی مننه پیژنې ته ول کور کې ورک دا ایډبل پیډل از دکی چې اپل د سلی کېږي فلدسی مړه پنځم نه بعد دا مطلب زده کوي اول بالک زده کوي اول بال پاس زده کوي یا به معنا زده کوي کنه څنګه چې راتنا وړي کې اول ریډینګ زده کوي اول لیکای زده کوي داغه نه بعد بیا په ساينس کې د منی مطلب زده کوي دغه شان بتاول د قران الفاظ زده کوي بیا به قران معنا مطلب زده کوي داغه خلق دي خپل خو قران تنکینی داغه خلق دي د سوال لسمه صدای ټیک ټاک پرستی او سوشل میډیا والا هغه د قران سره مقابله کې راغل او مسلمانانو تاسو ورته سپورټ ورکوي نو یاد ساتي گمراه بم د حق لارې نه بمواړي الله جل جلاله فرمای من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ذکر ستوي ذکر هغه الفاظ چې زما د خلینو وزیدې ته ذکر وای ما ستا ذکر کاو هغه معنا باندې پوښ ما ستا ذکر کاو هغه توسوي ما ورته دا ویل چې د پوزه د سترګې د کناموي احمد د سیالک د احمد هغه ذکر الله قران ته ذکر فرمایل الله فرمایي چې زما د دې ذکر نه مخ واړه زبې زندگی تنگ او لند من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا چې زما د دې قران نه مخ واړه زبې زندگی لند او تنگ کم لند او تنگ بداسي شي ځوان خو به ډیر زیات سکون او آرام به پکې نه خفه به پکې د مرګ تمنا به پکې کوي خوشاله به پکې نه یو سکند سکون به ورته نه ځکه د قران نه مخ اړول نن چې څومره ټینشن د وجه داد نو الله ورته ذکر فرمای ذکر مطلب څه دی زما د قران د تلاوت نه مخ ماړه زما د قران د تلاوت نه مخ ماړه الله په قران کې دن فرمای د دې د تلاوت نه مخ ماړه لیکن د حاجی صاحب مولاوي سوک وای د حاجی صاحب مولا دا وای جی د قران د الفاظ اسم مقصد نشتا د دې اسم دنشتا اره تا ته پته دا قران د الفاظ اسم دنشتا الف لام میم د دنیا یو محقق ترجمه معنا نه ده حاجی صاحب فتوادار یو سړی وای چې د قران نه یو الف کټ دا کافر کیږي قصدن کې یو سړی دا وای د قران نه الف کټ پدې دا کافر کیږي وجه دا قران کې نه لفظ زیات ولې شي نه کم ولې شي کم ول کم ګنا زیات ول کم ګنا یا یاد ساته یو سړی وای د قران نه الفاظ کټ اره د دې پیدن نشتا دا وای د الفاظ پیدن نشتا د قرات پیدن نشتا د تلاوت پیدن نشتا ملته جواب راکا الف لام میم معنا چاته نه د پیدن نشتا د مطلب دا ده د الفاظ د قران نه کټ یو سړی داسې وای ستا پتوا صدا سړی پدې کا پدیر ده وجه دا د قران یو لفظ کټ کول کفر ده د قران یو لفظ ته بي پیدې ویل کفر ده اره چې ته معنی نه دستا پیدې نشتا دغه معنی اچاتن نه دستا صحابه ته نه دستا استاد ذهن مطابق کار دی وی لګ دی خیرات دی ټول بدن په وینو سور مرګ د شهادت دی ټول بدن په وینو سور مرګ د شهادت دی بهرحال عزیزانو دا
عظیم کتاب د چا پلاسو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چا مقام ذکر کوي ز اکثریت خلق ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ورځ د قیامت باندې سول مادسی اب جهنم تزي داغو په ذریعہ به خلق جنت تزي وجدار خلق و په خګمان کړي هغه د انسان پجامه کې شیطان دا زمال پاس د خلق ګمان به په خلق د ګمان په وجه الله خلق ته مقام ورکو هغه خلق چت کوم چې خګمان کړي لیکن کم خلق چې د انسان پجامه کې شیطانانو هغه طرف سزا ورکي اجي سے بیاات سات دا خلق علماء دي تا په منبر دا ستا په ذهن کې خزان خستا کی نوجوان به خوشحالي کې د کرکټ پیداشتا د قران د تلاوت پیدن نشتا د فوتبال پیداشتا د قران د تلاوت پیدن نشتا د کرکټ پیداشتا اره یاد ساته د کار پیداشتا د سکول پیداشتا د اے بی سی پیداشتا د قران د تلاوت پیدن نشتا خلق خوشحالي دا خلق کوئی خو علماء دي دا هغه د انسان پجامه کې شیطان دي چې تاسو د قران په الفاظو کې اس پیدن نشتا د قران په تلاوت کې اس پیدن نشتا اره دا وایا د قران په الفاظو کې پیدادا د قران په تلاوت کې پیدادا د قران په معنا کې پیدادا دې تیرا ولا خود قران د الفاظو نه منکه یو الګ ته پته نشتا اے ډبل پی ال ای ایپل څنګه کله کیږي هغه ته مسئول کی پرنسپل سے انسان سے لګیا دے ساينس کتاب ورته د منی دا پیدارا د ایپل دا پیدارا ایپل دا پیدارا هغه ته پته نشتا ایپل ستوي هغه ته دا پته نه لګي د ایپل معنا صدا ایپل سشي ستوي هغه ته د ایپل د پیدې پته ولګي تر قران د الفاظ پته نشتا تر قران د تلاوت نه خبر نه ته د معنی پته ولګي ته د معنی پته ولګي پته خو به الله تعالی لګي چې کله تعال پاس دکی پته به الله تعالی لګي چې کله ته مانو مفهوم دکی ته مانو مفهوم الفاظ نه دي ځانو مانو مفهوم به تاسو دشي مانو مفهوم غالز دکی چې کله پاس د دي کنه ته الفاظ نه دي ځا مانو مفهوم به تاسو دشي اسی بخپل لګ دا عقل نکار والے دي خلکو ته نوجوان دوستانو خوشحالي ورځ د قیامت به دا قسم خلک دا به جهنم تروانی د دې په واسطه به خلک جنت جزي اره پمن کې بم خو خراب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي پس مکه باندې د ټولو نه خلک علماء کرام دي پس مکه باندې د ټولو نه شرپسند خلک علماء کرام دي لیکن د دې تعین تا جت نشتا اره اجي سے تعین د خپل ذهن مطابق کې تاسو په ذهن کې دا خده هغه بد دا تا د خپل ذهن مطابق جوړ کړل تا شریعت مطابق نه جوړ کړي عالم نمنم وجدادا عالم سیاست کوي دا عالم نمنم وجدادا دا د دین دفاع کوي دا عالم نمنم وجدادا دا د بل سے اختلاف کوي دا عالم نمنم وجدادا دا عالم کاروبار کوي دا عالم نمنم وجدادا دا د فلان کوي غلطی دا اره یاد سات یو د نبی ذات دی یو د عالم ذات دی یو د نبی ذات دی د نبی ذات ستوي د نبی په اول ذات منی بیا د نبی الفاظ منی ماویل یاد ساته د قادیانی سے زماوستا فرق داده قادیانی بوی ذات تمغورا منوایو اول د نبی ذات تو ګورا من د مصطفی ذات توقع اره د مصطفی ذات ټول کائنات کې متطهر دی د ټولو نه پاک دی من چې کله د مصطفی ذات توقع دا فساد بدن نو چتیږي انګریزم پدی مجبور دی زماد د نبی په ذات غوتن نشو چتوله صحابه کرامو زمان نبی منل اولی د ذات په اعتبار منل قرآن چې ماوتا دعوت را کړل د ذات په اعتبار را کړل محمد رسول الله محمد هم د ذاتی مصطفی دی رسول نوم والی مصطفی دی اول ذات د مصطفی دی بیا الفاظ د مصطفی دی د نبی په اول ذات منی بیا به الفاظ منی دا وجدا قادیانی تمن چیلنج ورکړ تاسو نبی عجیب نبی دی کم سیسته چې تاسو نبی وایي ولام
قادیانه داغه نه تشو غټي امتیازي او زیت له هغه کی بیماری وا داغه د جسم نه بدبو تلا داغه په جسم کې بدبو وا اره د نبی په جسم کې خو خوشبو د نبی د جسم نه کله چې خلاصي داغه نه خوشبو زی وجه دادا د نبی جسد الله د جنت الفردوس نه پیدا کړل بیا خصوصا د محمدي مصطفی ذات الله د جنت الفردوس نه پیدا کړل د باقي انبیاء ذات رب د جنت نه پیدا کړل زما استاد ذات رب د دنیا د خاورې نه پیدا کړل کستا ذهن کې ناراضي یاد ساته امام بخاری رحمت الله علیه خپل صحیح بخاری کې روایت کړل د نبی علیہ السلام خواته ملائکه رالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارکه خبري کوي بازي وای رايخي کوي بازي ورته خبر ور کوي وجه دادا د سترګې پټي دي یخ دي بازي وای نه د جسم دنیا کې ده د دنیا صفات ده دلته ظلم خود کیږي سترګې خود کیږي بازي وای نه د جسم د جنت نه جوړ ده وجه دادا د سترګې خود کیږي لیکن د ظلم نو ده کیږي نبی عليه السلام اوري داغه ملائکه اجتهاد ټیک ده وجه دادا نبی عليه السلام الفاظ اوري د نبی عليه السلام سترګې پټي دي لیکن زلی یخ ده د نبی جسم چې رب د جنت نه پیدا کړل د جنت په خاوره کې صفات ده التبا انسان ته آرام ناراضي اگر چې سترګې په پټي زلبه یخي وجه دارا جنت کې ستومانی نشتا په جنت کې کاروبار نشتا التمزو مزادا التمزو مزارا التمزيدي التسترګې پټي ده اگر چې شر شوقنا لیکن زلبه نه په زلبان دی آرام ناراضي کله تکاوت نشتا نو موږ چې کله د نبی ذات د نبی ذات الله د جنت نه پیدا کړل دی فجنا د نبی سترګې دنیا کې پټيږي د دنیا وجدا د دنیا د خوراک وجدا د دنیا د مزاج وجدا چې د نبی سترګې پټيږي لیکن زلی بیا اخده وجدارا په جسم کې د جنت خمیر ده کدا ستاسو ذهن ته ناراضي حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق د دې مبارک نبی فرمایي ز ابو بکر عمر الله د وی خاورې نه پیدا کړیو دا وجدا قرآن کې فرمایي منها خلقناکم وفيها نعيدكم ما د دې خاورې نه پیدا کړی کمه خاورې نه پیدا کړی په هغه خاوره کې به خخیږي زمان نبی چې په کم زګین کې خخ ده هغه ایسره جنت جسدا نبی علیہ السلام فرمایي ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه اره زماره پورا د منبر ما بین کې کما ایسره دا جنت باغ جدا زمان نبی په هغه زګین کې خخ ده وجدارا دا ایسره جنت دا زما د نبی جسم رب د جنت د خاورې پیدا کړل د جنت په ایسه کې خخ ده تاسو خیال کړئ دوی یاران ابو بکر او عمر زما د نبی خواته خخ دي وجه صدا څنګه زما نبی فرمایلی ابو بکر او عمر رب د وی خاورې پیدا کړیو ابو بکر او عمر د جنت په دې ایسه کې خخ دي وجه دارا نبی فرمایلی دام زما پشان داغه خاورې نه پیدا دي د کمینه چې زرا پیدا کړم زما په جسم کې د جنت خمیر ده د دې په جسم کې د جنت خمیر ده اره سره جنت په ایسه کې خخیګم ابو بکر او عمر د جنت په ایسه کې خخ دي ثابت شوا د کمی خاورې نه پیدا هغه خاوره کې خخیږي نبی علیہ السلام د جنت د خاورې نه د جنت د خمیر نه رب پیدا کړل د جنت د ایسه کې خخ کړل صدیق اکبر د جنت د خمیر نه پیدا شوه د جنت په ایسه کې خخ شوه عمر فاروق په جسم کې د جنت خمیر شامل ده دیو جن د جنت په ایسه کې خخ ده دیو جن خخ په کمزګین کې د جنت په ایسه کې خخ ده نبی علیہ السلام جسد مبارک الله د جنت الفردوس نه پیدا کړل ذات چې مونږ کله د نبی ګورو مونږ مار الفاظ دا ذکر کول کله چې ما تا ګورو مونږ به ذات ګورو اول به د نبی ذات ګوري اره د نبی د ذات په اعتبار سره اول منل دي بیا د الفاظ په اعتبار سره منل دي مونږ رسول الله اول د ذات په اعتبار منل دي کته تاسو په دې عقیده کې بګاړ اچي چې تاو دا سړي سره تعلق مساتا رشتہ داری مکوا تعلق مساتا وجه دادا د ذات په اعتبار سره کم سړی مصطفی نمني دا ټول نه غټ خنزیر ده یاد ساتا ابو بکر زمانه بھی مننه ذات په اعتبار سے مننه کرتی وی نانی دیوی خیرات دیوی ټول بدن په وینو سور مر
اعتبار سره منل تمامي دنیا منل ذات په اعتبار سره منل زما استاد سنت عقیده دا زما د نبی ذات څومره اعلی ده قاسم نانوتی رحمت الله علیه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مدینه منوره په کوڅو کې زما امام ابو حنیفه نه ساریږي شاګردان اصرار کوي امام صاحب اصرار شاه امام ابو حنیفه نه ساریږي وجه صدا وجه دادا ابو حنیفه فرمایي ما تشبول ندی کړي ما ته یرادا کوم زګین زبول کوم اسنه په هغه زګین زما د نبی قدم لګیدل قدم د سسن تعلق ساتي د ذات سزا تعلق ساتي اره امام ابو حنیفه دې درجه والا ده چې هغه په هغه زګین بول نه کوي فکم د امام د مکم باندې رسول الله قدم لګیدل قاسم نانوتی په پیزار کې نګرځي وجه دادا پدید مکه باندې زما د نبی قدم لګیدل اسنه زما قدم د نبی په قدم د پاس راشي زخیاب نه ګرځم فکم زګی زما د نبی قدم ده زتی برکت حاصلوم یاد ساته اول چې ما نبی منل د ذات په اعتبار می منل بلکې زه داویم د اهل سنت عقیده ده پس مکه درې زګینا الله دلالت د پاک پیدا کړی نمبر 1 مساجد مدارس دي نمبر 2 تعلیم ده نمبر 3 تعلیم ده تعلیم سره تعلق راغې لعنت نه پاکي وجدار مونږ کې پکم مسله کې په دې مسله باندې هغه انسان ته اجر ده چې مسله اغست ده وجدار تعلق د مونږ کون کې سره راغې په مسجد کې بلاک لګیدل اجر مړی تراسي وجدار دې مړی دا په سور کړي وا مسجد کې بلاک لګیدل لیکن په بلاک کې اجر نشتا پکور کې لګیدل کله چې تعلق مسجد سره راغې اجر ده دا تعلق تعلیم سره راغې لعنت نه پاکي ستا تعلق عالم سره راغې لعنت نه پاکي ستا تعلق مسجد سره راغې لعنت نه پاکي پس مکه مسلمانم لعنت نه پاک ده وجدار یا به تعلق عالم سي یا به تعلق تعلیم سي یا به تعلق مسجد سي دیم نمبر یاد ساته پس مکه باندې تر ټول از مکه باندې درب لعنت له سوا د دې درېونه نمبر 1 تعلیمنا نمبر 2 عالمنا نمبر 3 مسجدنا لیکن د دې مسجدنا زیات اعلی هغه زیاده چې کم د بیت القدس وای د بیت القدس نه اعلی کعبه د کعبه نه اعلی مسجد نبوي ده لیکن د نبی د جسم سم کما خاور لګیدل د دې مولانم اعلی د دې مسجد نم اعلی د بیت القدس نم اعلی د حرم کعبه نم اعلی مسجد نبوي نم اعلی لوح محفوظ نم اعلی حسین نم اعلی عرش مولا نم اعلی ولی د نبی د ذات سره تعلق راغل او د نبی د ذات سره لګیدل دا اهل سنت والجماعت عقیده او نظریه ده د سبب بارکی داغي خاوري په بارکی نو مونږ چې نبی منل اولم د ذات په اعتبار سره منل مونږ چې نبی منل اولم د ذات په اعتبار سره منل هم د الفاظ په اعتبار سره منل لیکن اولم ذات منل مونږ چې قادیانی نه انکار کړل مونږ د نبی د بھجی کړل اول خو زمان نبی اخیره نبی ده بعد کې بل نبی ناراضي لیکن قادیانی دا چغواله تاسو مليان زمونږ د قادیانی ذات چیړي اره ذات مچړي الفاظ بچړي موږ ورته جواب ورکو اره د نبی په اول ذات کته شي لیکن زما استدلال دا اول د نبی ذات کته شي لیکن کله چې خبره د عالم رااله کله خبره د طالب رااله کله خبره د تبلیغی رااله کله خبره د شیخ صاحب رااله کله خبره د مبرز صاحب رااله د مفتی صاحب الفاظ کته شي ذات میں نشی کته دی بچنے اچھاتا اعتراض د عالم په ذات مکا اعتراض د عالم په الفاظ کوا عالم الفاظ منا عالم ذات ممنا عالم قول منا عالم ذات ممنا ټول بدن په وینو سور مرګ د شهادت دی ټول بدن